نو تیر درس کې مونږه د خلافت اسلامی په حواله مختلف موضوعاتو باندې خبره کړې وه او دې ځای ته رسېدلي وو چې د خلیفه حقوق او واجبات څه دي هغه مو وویل. اوس نن به وایو حقوق او واجبات د امت د رعیت. نمبر اول واجبات به وایو. واجبات د امت اطاعت د خلیفہ ظاهرا او باطنا صرف زبانی طور نه د زړه د اخلاصه. نمبر دویم اکرام او احترام د خلیفہ ظاهرا او باطنا چې چاته خپل مشر ویل دي زړه د اخلاص احترام به ولور کې. نمبر دریم نصرت او امداد کول د خلیفہ ظاهرا او باطنا. نمبر څلورم د خلیفہ خیر غوښتل ظاهرا او باطنا دغه خیر خوابه. پنځم که خلیفہ د غفلت مظاهره کوي ناغله تنبیه ورکول. شپږم خلیفہ له یره ورکول د ظاهري او باطنی دشمن دواړو نه چې د دې مرګري نه ګورې ځان you must be very much careful of this guy. صحیح you don't know him. صحیح چې رئیس جمهور صاحب you don't know what type of guy this is. لیبر په دریامو باندې لاو کی. صحیح داخلی او خارجی دشمن. نمبر وم په هم مواقعو کې چې کوم ځای هغه ته د اضافي تعاون ضرورت وي نو اضافي اعانت ورسره کول. او داسې غواړي وقتاً فوقتاً لکه مثلا پاکستان کې زلزله راغلی ده نو حکومت خو د جرنیل صاحب دی خو عوامو نه هم امداد غواړي بیرونی دنیا نه هم غواړي. نمبر اتم اطلاع ورکول خلیفہ ده داغه د کارندگانو د کارګزارۍ. صحیح چې دا ولسوال صاحب دا ښه سړی دی دا ولسوال صاحب چې راغلی دی د خطه کې امن امان راغلی دی دا ولسوال صاحب چې راغلی دی د خطه کې ترقي راغلی ده دا ولسوال صاحب چې راغلی دی د خطې روډونه او سړکونه صحیح شوي دي. صحیح او که ادروایز وي یاره صاحب دغه ولسوال صاحب چې راغلی خدای د بې خوبازي. صحیح دا خو د په یو داسې قهر اخته کړي یو. صحیح یعنی که خیر وي نو د خیر اطلاع چې هغه ته کریډټ میلاو شي او که ناکاری نو د هغه د ناکاروالي اطلاع چې یا خو اصلاح وکړي یا فایر کړي یا اصلاح وکړي یا فایر. نو دا د رعیت دا د هغې واجب دی دا د رعیت واجب دي. استخباراتو نه به نه یېرېږي څه نه به نه یېرېږي استخبارات. نمبر نهم د خلیفہ دفاع کول قولا او عملا. چاته چې یو ځل خپل مشر ووي نو صرف دا نه چې بس په دې د امام پسې نه چې په دې د امام پسې نو بیا دغه نه قولا او عملا دفاع وکړي. څه وکړي؟ قولا او عملا دفاع وکړي د خلیفہ نه. او لسم کم خلق چې د خلیفہ سره
نفرت لري یا اختلاف لري هغه مایل کول واپس خلیفہ طرف ته چې نه تاسو غلط فهمي ده اصل حقیقت دا نه ده یعنی په هغه باندې مهنت کول چې کنوینس شي او د خلیفہ مرګرتیا شروع کی نو دا لس فرائض دي سیف الله خانه اوس د امت حقوق نمبر اول دا د امت حقوق دي نو د خلیفہ او دغه د کارندگانو ذمہ داری ده دا دغوی مسؤلیت ده دا دغوی ریسپانسیبিলিټی ده نمبر اول د امت د پنځو امور محافظت کول د پنځو امور نمبر 1 دا غي د ژوند حفاظت کول د جان نمبر 2 دا غوی د مال حفاظت کول نمبر 3 دا غوی د عزت حفاظت کول نمبر 4 دا غوی د عقل حفاظت کول د عقل حفاظت معنی مخدرات مسکرات انټاکسیکینټس پاوډر صحیح دا امت حق دی چې خلیفہ او دغه کارندگان به دا شی نه کنټرول کوي ورته ټول خلک به لیونی شي ناړو کې پراتی او پاوډر والا کوم دی پراتی په داس خان الو کې پراتی ځکه چې عقل باندې آفت راغلی دی صحیح شی عقل آفت راغلی دی نه حکومت چې خپل ذمہ داری نه پوره کوي رعیت هم د قصین الو کې پروتي نه صحیح او پنځم دا غي د عقیده حفاظت کول د دین دا د اول نمبر سب سیکشن شو پنځو نمبر 2 شخصی ازادي د چانه سلب کول دا غي د شخصی ازادي تحفظ بکئی سبکئی د شخصی ازادي تحفظ بکئی فلا يسجن احد بدون قضاء صحیح نو ایکسټرا جوډیشری څوک به جیل کې نه اچي چې قضا په نه شوی نو جیل کې سړی په څه بنیاد جوړل دا خدای شخصي حریت ته ثبت سلب دا دغه شخصي ازادي د سره په څه جرم کې سلب کړه صحیح نو دا غي د شخصي ازادي تحفظ وکړي دریم ټول خلکو ته د عقیده ازادي بوي مسلمان یو که غیر مسلم وي اوس په اسلامي ریاست کې خلیفہ ته دا حق شته چې هندو په زور مسلمان کی یا سکھ په زور مسلمان کی یا عیسائی یا یهودی په زور مسلمان کی بلکې ټول ته دا غوی د عقیده تحفظ باور کوي چې څوک بل څوک هم پریشرایز نه کی چې څوک بل څوک جذباتي سره هغه هم پریشرایز نه کی دا نمبر 3 اوس څلورم د دولت ذمہ داری ده ضروری حاجات سټیزن ته پرووایډ کول ضرورت د ژوند هغه ته پرووایډ کول نو پرووایډ کول دا څه معنا نه ده چې نه بغداګران جوړي یا بیګر به جوړي لاین به جوړ کړي او هغه به ډوډۍ تقسیموي صحیح سیلو کې به سیلو دی یاد ده زه سیلو کې پاتې ها ما د سیلو پلانټ مې یاد ده تا دا غیر ډوډۍ خورلې وکړم سیلو کې او پلانټ او ها شروع ډای و سیلو کې نو تکفل دا یعنی کفالت د ریاست او د دولت د ضرورت او د ژوند د ټول سټیزنز ضرورت د ژوند سودی نمبر واره ولیکا دا څلورو نمبر سب سیکشنز دي سیف الله خان دا څو نمبر د څلورم نمبر سب سیکشنز دي نمبر اول خوراک کپڑا او مکان ریاست اسلامی هغه به داسې یو نظام ډیولپ کوي چې هر سړی پکې ځان له ډوډۍ هم ګټل شي ځان له کپڑا هم ګټل شي او ځان له سر سورې هم پیدا کول شي ځان له د سر سورې نو ډوډۍ کپڑا او مکان دا درې واړه انټرلینک دي دا به آل ټوګیدر ایٹ ونس پرووایډ کوي ورته نو دا معنا نه ده چې دا الاټمنټ کو خیراتي کورونه ملاوي خیراتي کورونه بچا چل ورګي وزیر اکبر خان کې یو بنگله چا خیراتي ور کول شي ها
دا دولت دا خو بله خبره چې هغه ستاسو یو ملګری هغه پکې یو 150 بنګلې نیولې یو ما هم سوچ پې تېرې کړې صحیح شو اوس په ترکیه کې راکې چېرته دی ها ته پوه شئ دا بیا پوهېږي نه دا نثار احمد ټول اشنایان دي نثار احمد خو چې کله روس راغی نه هغه یې اشنایانو انا چې بیا دغه داود نه بعد دا ټول نمبر وار راتلل نو هغه بیا اشنایانو نو بیا چې دغه مشر مولا صاحب راغی نو بیا دی اشناو نو اوس دا بل کاکا زی راغلی دی اشنا دی نثار احمد همیشه په خیر کې دی که څنګه جراني دا د دوستۍ دلیل دی او کنه نو نمبر اول ډوډۍ کپڑا او مکان نمبر دویم خدای نه کړل دا زمونږ په پاکستان کې هم د بوټو صاحب دا ویلو کنه وی ډوډۍ کپڑا مکان ورکوم دا خو خلکو ضرورت نه خلک ورپسې دا دې ته وایي پاپولر سلوګن دې ته وایي دا پاپولر سلوګن دی خلک ورپسې ورمنډه کړي کنه بس ټول خلک څه په لوی لوی ګیره باندې په سره روانو مولیانو سره نو هغه سره ځکه ډوډۍ دارچا ضرورت ته کپڑا دارچا ضرورت ته مکان دارچا ضرورت ته نو زمونږ د علاقې یو شاعر او یو شاعر ابو ټوټه په ډېر سخت سره هغه په حکومت کې بیا داسې ناکامي کې چې الله دې معافي وکړي هغه یو کتاب ویلی وایي ها وی مکان له قبر او کفړې له کفن ورکړلو مکان له قبر او کپړې له کفن ورکړلو او ډوډۍ په ځای د هر غریب خولې له ګولۍ جوړوي او هغه وخت یو منسټر صاحب هغه بالکل انپړ منسټر و هغه بې تعلیمه منسټر صاحب درخواست لیکلو درخواستونه ساین کول یو درخواست لیکلو یې زمونږ د کلي نه سپوږمۍ په سړک پکار دی هغه هم ساین کړه صحیح وی ریکمنډډ صحیح هغه شاعر وی فزمکه نه پرېږدي غریب به اوس اسمان ته رسوي وی ځکه وزیر صاحب اوس سړک تر سپوږمۍ جوړوي نو ډوډۍ کپڑا او مکان نمبر دویم د صحت تنظیم کول د ټول سټیزنز لپاره نه دغه درې چې دي دا د لومبني سب سیکشن دي ته دا فرق کوه که نه دا لومبنی پوائنټ ته ډوډۍ کپڑا او مکان دا یو پوائنټ دی دا اے بی سی دي نمبر دویم د صحت انتظامات کول نو دا نه چې خیراتي دوايانې به ورکوي یو ګولۍ دا صرف بعضې په $100 باندې کېږي نو هغه به حکومت چا چاته پرووایډ کوي نه معنا دا نه چې د صحت یو سیسټم به رواني چرته به کایزر وي چرته به بلو کراس وي چرته به بل انشورنس وي چرته به میډیکل وي چرته به میډیکیر وي ډیپینډ صحیح نمبر دویم نمبر دریم د تعلیم انتظام کول د مختلفو شعبو دا حکومت ذمہ داری ده اوس که حکومت تعلیمي ادارې جوړې نه کړي نو که فرید خان وایم چې د تعلیم حاصل کوم ځای به حاصلوي دا حکومت ذمہ داری ده چې تعلیمي ادارې به پرووایډ کوي او بیا ډیپینډ چې تر کومه حده پورې مفت پرووایډ کولی شي او تر کومه حده پورې سبسیډایز ریټس ورکولی شي صحیح دا دریم نمبر څلورم د روزګار مواقع فراهم کول د څه شي د روزګار دا لیکه جاب به پرووایډ کوي خلکو ته نمبر پنځم که چاته جاب پرووایډ نه وي هغې غواړي خو نشته نو هغه ته به انامپلایمنټ ورکوي دا حضرت عمر رضی الله تعالی د دې اجرا کړې وه چا کړې نمبر شپږم ټرانسپورټیشن به پرووایډ کوي خلکو ته نو ټرانسپورټیشن دا معنا ده چې هر چا له موټر ورکوي دا څوک پرو کولی شي خلک به ځان له موټر په خپله دي صحیح لس کاله وشو شیرشاه یوازې مونږ ته موټر رانه کړه نو که مونږ شیرشاه ته ووایو چې کم از کم د خپل کلاس والا ته خو موټر ورکړه د په وس پوره دی فرید خان ته څه وایي پکې په وس یې پوره دی خو کیږي نه
نو دا د حکومت او د دولت په واسطه نه پوره چارته ته موټر پرووایډ کوي خو معنا دا ترانسپورټیشن سیستم به ډیولپ کوي روډونه به سړکونه به بسونه به ټرینز به شپس به ایرکرافټس به دا به څوک پرووایډ کوي ګورنمنت نه که څوک د موټر وس نه لري نو بس په بس کې به په $1 باندې ټکټ واخلي زی به ډاون ټاون ته نه صحیح شو او اوم د نوجوانانو دا غوی د ودو د لپاره به تنظیم کوي دا ټول نه ښه سیف الله خان ها تا خو ځان خلاص کړ دا دی ولیکل مدا د دویم نمبر نه دا د دویم سب سیکشنز دي ABCDEFG پر دویم دي نمبر دریم دا د دویم سب نه دا څلورم سب سیکشنز کړسو د دویم دا د دریم ها دا د څلورم د دولت ضرورت به ضرورت پنځم حق د ملکیت په ټولو خلکو ته ورکړي د چا نه به اونرشپ رائټ دا سلب کوي نه دا د شخصي ازادۍ خلاف دی صحیح شو سوشلیزم بنی صحیح شو حق د ملکیت به ورکړي او حق د تجارت به ورکړي حق د ملکیت به ورکړي ورسره همدغه سیکشن دی حق د تجارت به ورکړي نو که څوک بزنس شروع کوي نو د حکومت بس کنډیشنز وي دی به کنډیشن پوره کړي او بیا به سټور شروع کړي کنډیشن خو چا دا نشي ویلی چې نه نه ستا خو ویښته سره دي لہذا ته سټور نشي شروع کولی یا ستا په مخ باندې ګیره ده ته سټور نه شروع کولی یا ستا ګیره او برید دواړه نشته ته سټور نه شروع کولی یا ستا قد 15 فوټه دی ته سټور نه شروع نه دا هر انډیویجوال حق دی صحیح نو دا حقوق د امت شو دا څه شو حقوق د امت شو د دغه امت د خلیفہ دا غص ذمہ دارای نور هم دی نمبر اول چې خلیفہ به د خلافت کار په خپل سر ته رسي په بل چا باندې ډیپند کوي نه نمبر دویم د قضا یو نظام به ډیولپ کوي چې خلک ورته اپروچ کی چا سره زیاتې شوی دی نمبر دریم شعبه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر به اسټابلیش کړي نکیر منکر تاسو ورته نکیر منکر دی سلورم د علوم د دین او د دنیا د دواړو یو نظام به پرووایډ کړي نمبر 5 وسایل معیشت چې په ملک کې کم اویلیبل وي هغه به بروي کار راولي ان افغانستان کې معدنیات دي نو د معدنیات بغره کې نه پریږي د دې لپاره بس چېرته ډیل کوي چې سره چې د معدنیات راو باسو چې د خلکو ژوند خشي او نمبر 6 تکافل اجتماعي خلکو کې به داسې برادرهوډ ډیولپ کوي چې هغه د یو بل د حالاتو متعلق انکوایري کوي یو بل سپورټ ورکوي او نمبر 1 چې کوم ځای جهاد ان اوایډبلی نو بیا به جهاد اناونس کوي نیکسٹ ٹاپک
مونږ دا ویلو 13 نمبر چې خلافت بنیادی طور د امت حق دی. د چا حق دی؟ د امت حق دی. خو په افغانستان کې څومره نفوس دي؟ 25 میلیونه. چلو اوس 25 میلیونه خلک ټول خلیفګان کېدای نشي. دا حق خو د هغوی دی، خو معنا یې دا ده چې هغوی به ځان دپاره خلیفه انتخاب کوي. ځکه بنیادي طور دا حق د هغوی دی، نو هغوی به د خپل حق د چا په لاس کې کېږي. د خپل حق به د چا په لاس. دا خلیفه اصل کې د امت وکیل وي. دا د امت څه؟ دا د امت ایجنټ وي. دا د امت وکیل وي. د امت په ایجنټای باندې کار کوي. اوس دا امت به دا حق خلیفه له څنګه ورکوي؟ نو بنیادي طور د بیعت تصور دی په شریعت کې. څه؟ د بیعت. اوس د بیعت ځای بیلټ اغوسته دی. اوس بیعت نه دی اغوسته، بیلټ دی. بیلټ پیپر وي ته بیلټ. نو درې لفظ راځي ما یو بیعتو اسلام کې، یو بیلټ دی جمهوریت کې، یو بولټ دی. صحیح چې چا زوري دا وکوري. اوس بیعت چې امت ورکوي خلیفه لا پلیج بیعت بداو. اصل کې بیعت دی یو 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 کانټریکټ دی. بیعت معنا څه ده؟ یو کانټریکټ دی چې تا ځان د دې خلیفه لاس کې ورک. خو په څه بنیاد دی ورک؟ یعنی دې بیس بسې. نو بیس نمبر اول اتباع د کتاب، اتباع د سنت او اتباع د شریعت په سیاسیاتو کې. یعنی خلیفه له ته دا حق ورکې چې ته به څه کې؟ زه به ستا تابع یم، خو ته به درې څیزونه فالو کې: کتاب، سنت او شریعت. کتاب، سنت او شریعت. نمبر دویم د بیعت اساس دا به حریت کامل او رضا کامله. څوک به پریشرایز کوي نه، څه باندې کوي؟ په زور او په جبر بچانه بیعت نه اخلي، په رضا. دا دوی کا سفلا خانه. نو نیکسٹ ټاپک عزل د خلیفہ، بیترون کول، امپیچمنٹ. موجوده سیاسی دنیا کې ورته وایي شریعت، ورته عزل وایي، او موجوده سیاسی دنیا کې ورته وایي امپیچمنٹ. عزل د خلیفہ، خلیفہ به معزول کیږي چې کله دی عاجز شي د خلافت د امورونه، نشي کولی. څه شي؟ نشي کولی، عاجز شي. ها؟ په ژوند ناجزه کیږي. صحیح. ایون دو که باتروم ته خپل سټف نشي رسولی، خو بیا هم پرېږدي نه. صحیح ده که نه؟ نمبر دویم چې عقل فاسد شي، څه وشي؟ نفسیاتی شو. او څوک به معزوله کوي؟ نو چې چا منتخب کړی دی هغه به معزوله کوي. نو اهل حل و عقد څوک؟ 13 نمبر مونږ ذکر کړو چې انتخاب یې څوک کوي؟ اهل حل و عقد. نو لري کوي به څوک؟ اهل حل و عقد. او دې به کله معزوله کول شي؟ نمبر اول چې د دستور اسلامي وایلیشن شروع کی. لکه چې خلکو بیعت په څو څیزونو ورکړو؟ په دریو: په کتاب الله، په سنت د رسول الله او په شریعت د اسلام. اوس دې دغه پامالي شروع کړه، نو بس بیعت خدا اتوماتیکلی ختم کړ. صحیح. نو دې به معزوله کول شي چې کله دستور اسلامي وایلیشن شروع کی. نمبر دویم دې به معزوله کول شي چې په معزوله کولو کې مصلحت د قوم زیاتې په نسبت سره باقی پاتې کېدو ته. یعنی که دې ارګ کې مزید پاتې کېږي نو بیړه غر کېږي د افغانستان. صحیح. نو ښه خبره ده چې دې د ارګ نظر تر سره لاس خو نه سړی ونیسي او بار وباسي. صحیح ده چې په معزوله کولو کې مصلحت د عوامو په نسبت سره پاتې کېدو ته زیات وي، چې که دې مزید پاتې کېږي نو د قام بیړه غر کېږي.
نیکسٹ ٹاپک، خصوصیات د نظام اسلامی، خصوصیات د دولت اسلامی، خصوصیات د دولت اسلامی یعنی مانا کانسٹیٹیوشن بے پسبانے بیس ہوئی. نمبر اول چې حاکمیت دا د الله حق دی، خلیفہ د نائب دی. اصل حاکم څوک دی؟ دغه نه دی چې ارګ کې ناست دی. اصل حاکم د اسلامي ریاست الله دی. دا چې ارګ کې ناست دی دا هغه په نیابت ناست دی. نو په نیابت معنا چې دا هغه حکم ته بګوري چې هغه څه وایي. نمبر دویم دغه دولت دلته وایي دې شته. نمبر دویم دا دولت اسلامی دے بمکمل طور سپریم اور ساورن ہوئی، سبجیکٹ بنی چاہتا دے بچاتا سبجیکٹ نہیں دبل چاہ پر رحم و کرم بنی بیا خود دولت نہ دینا کہ دبل دولت پر رحم و کرم ہی بیا دولت تے کہ بیا قانونی دا بیا خود تا قانونی ہوئی بیا دولت نہ دے. نمبر دریم دغه دولت اسلامی په امر بالمعروف او په نهي عن المنکر باندې عمل پیراوي. نمبر 4 د ریاست اساس اعلی کیریکټر دی. د ریاست پیژندې په دیشي چې دوی کانسټیټیوشنل کیریکټر ډیر لوړ دی. کانسټیټیوشنل کیریکټر ډیر لوړ دی. نمبر 5 دولت با عمل کوونکی په باهمي مشوره باندې خلیفہ پر شخصی رائے بچا باندې نه پوس کوي، مشورې باغلی لومبه داغه نه بعد به ذهن جوړیږي. ځکه په عدالت کې جج هم دقه چل کوي، ان د جج کې عدالت کې ناشتي د خپل شخصی رائے هم پوس کوي نو خلک پانسی کوي. نه وکیل د دواړو طرفو لګي. اوس وکیل څه کوي؟ دغه دواړه وکیلان لګي اکچولی د هیلپ کوي. څوک هیلپ کوي؟ جج او قاضي دا هیلپ کوي. نو دا هغه د مسلسل بحث سره د دې جج یو ذهن ډیولپ شي. د دې جج یو ذهن دی نو صلاحیت خود کې وی قانون خود په خپل پوهیږي. خدای غي د قانوني مباحثه سره د دې جج یو ذهن جوړ شي چې ذهن جوړ شي نو باغې په اساس باندې دا فیصله وکړي. نو دا څه ویل شي چې دا یو باهمي مشوره ده. صحیح. نو خلیفہ دیم ریاست په عمل کوي پس باندې په باهمي مشوره باندې. دا نمبر 5 او نمبر 5 د دولت حکومت دا د پبلک په خوخه باندې د عوام په خوخه خو عوام دا به تابع د شریعت وي. نو به بل د عوام اصلاح کول غواړي. دا عوام اصلاح کول غواړي ګینه ګریز استاد جمهوری غلام پختکاری شو کہ از مغزه دو صدخر فکر انسانی نمی آیت. صحیح که عوام لکه د خر پشانی نو خر کارو ډیر راجمه کې نو خرجمه یو لاک خر نو یې کوټه خر څوک بمدانه کیږي کوټه انسان. علامه ډیر خو چې ګریز استاد جمهوری غلام پختکاری شو کہ از مغزه دو صدخر فکر انسانی نمی آید. خصائص د نظام، خصوصیات د نظام دا خصوصیات د دولتو د نظام اسلامی خصوصیتونه څه دي؟ نمبر اول دا نظام یونیورسل دی، نه د یو خاص وخت لپاره نه د یو خاص علاقې لپاره. نمبر 2 فرد او سوسایټي د دې یو بل سره جوړ د مشارکت او د پارټنرشپ دی. د مشارکت او د پارټنرشپ دی. یعنی دا څه هم نه ده چې سوسایټي
هغه له دومره اهمیت ورکړی دی چې د فرد حریت ته سلب کړی، لکه سوشلیزم کې. سوشلیزم کې څه شي؟ د فرد ازادي هغه سلب شي. هر څه د چا په لاس کې؟ د مجتمع، د کیان، د اجتماع په لاس کې. صحیح. او بل جانب ته انډیویډوال ته دوره حق وي چې سوسایټي بیړه غر کوي. په اسلامي نظام کې د فرد او د سوسایټي یعنی مين د سټیټ د عوامو د جنرال پبلک د دوی په میس کې صله د مشارکت وي. د څه وي؟ د مشارکت وي. نمبر دریم هیئت حاکمه یعنی کابینټ دا د عوامو نه هیوي، د بهاغه څوک نه راځي. وزیران به کوم ځای نه اخلي؟ د عوامو نه، امت نه، د خارج نه هسته. څلورم او کنه تاسو سټیزن بوتلې ده. صحیح. څلورم نه تبا ډیناونس کېږم به د سټیزنشپ او کانسټیټیوشن یې هم نشي کولای. صحیح. کډی ډیناونس نه کو کانسټیټیوشن یې نشي کولای. کال تلاړې او یو ذمہ داری واغسته، د ریاست اهم عہده واغسته، سیاسي عہده د ریاست، سیاسي اهم عہده، اسنه څنګه بنګا نه اهم عہده د وزیر مدیر شوی یا والی شوی. صحیح. او دوی ته پته وایي دوی ډیناونس کوي، سټیزنشپ دنه بیٹ راکړي چې اوس خوستا لایټ یا سټیټ سره دې سټیټ سره نه ده. صحیح. یو ار نو مور سټیزن دین ځکه چې لایټ دې کوم ځای ده. نمبر څلورم اگرچہ بنیادی طور شریعت اسلامی کی انتخاب دے دا خلیفہ خود جمہوریت سره یا د ډیموکراسي سره اختلاف دا دی چې په جمهوریت کې مطلق اغلبیت فیصله کوي. څه شي؟ مطلق اکثریت هغه فیصله کوي. او په اسلامي نظام کې موافق د شریعت فیصله کوي. اغلبیت فیصله نشي کولای. څوک فیصله کوي؟ شریعت فیصله کوي. او آخرانه ټاپک تعلقات د دولت اسلامی د نورو دولتو سره، انټرنیشنل ریلیشن. نمبر اول په ټولو معاملاتو کې درې څیزونه مد نظر ساتي: صدق، رښتونواله، امانت، ټرست، عدل، جسټس. یعنی دا نه چې په ریاست سره به چیټینګ کوي. صحیح. اب هم کوي نه د درې شیانو مسجد اسلامي ریاست د پاره، اسلامي دولت د پاره. نمبر اول صدق، رښتونواله. نمبر دویم ټرست. او نمبر دریم جسټس. دویم شی احترام د معاهداتو بکې نور ریاستو سره. نور ریاستو سره سپیکټ کړي وي، اکارډ کړي وي، اګریمنٹ کړي وي، باغی بس کوي احترام وکړي. او نمبر دریم نور ریاستو سره په پیس به اوسېږي سو پورې چې هغه دې هام کړي نه، چې هغه یې نه هام کوي. نو دې خدا څنګه چې دا بیا جنگ کوو. لکه ولې جنگ کې کلار کې سره ډوډۍ خپل له پاکس او مغفر وختي جنگونه کې. او څلورم د فساد او د تکبر نه به ځان بچ ساتي. تعالی او تکبر، ځکه تعالی او تکبر دا الله تخصنا تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون غلوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. الله تعالی فرمایي چې انجام کار کامیابی به د هغه چا وي چې هغه نه د خدای په ځمکه باندې تکبر کوي، نه د خدای په ځمکه باندې فساد خوري. او چې کوم خلک تکبر کوي او فساد خوري نو
نو وقتی طور خو هغې ته غلبه میلاو شي خو آخر کې خدای یو داسې پړق ورکړي چې بیا ځان نشي ټینګولی ټوټې ټوټې شي. صحیح مونږ تاسو خو مشاهده کړې ده که نه به ده کړې. نو سیف الله خانه دې لاندې سبق ته وګوره آیت نمبر 9 ان هذا القرآن تاکہ سور دا قرآن یاد ہدایت ورکی للتی آغلار طرف تا دجون تیرولو آغلارا ہی آقوامو چا دیر بیلنس لارا دا نو دا مونگا دا بیلنس لار تحقیقو کو چی بیلنس لار سنگا دا دیچے کم سسٹم ورکی دا دیر پا توازن او پا اعتدال بانے بنا دے نو دوش پی مونگا دا ذکر کو دا دین بہترین توازن او اعتدال والا سسٹم دنیا کے بلسو خولے شی. ان هذا القرآن تاکہ فردا قرآن یاد ہدایت ورکی للتی اغلار طرف تا یا قوم چاگر دیر بیلنس لار دا ویبشر المؤمنین نو دنیا کے خو بیلنس لار دا جوان دی خطیری گی خدا قرآن آخرت دلون برابر ہے ځکه ما تاسو ته ویلي چې دوه شیونه دي انسان ته صرف نظر نشي کولی د دې یو پهلو او یو اړخ دنیا سره لګېدلی دی بل یې آخرت سره لګېدلی دی. نو یو عقلمند انسان او عقلمند مسلمان دی دا تګودو کوي چې دنیا مې هم خشي او آخرت مې هم خشي. دا بیا عقلمند نه دی چې یو سړی وایي آخرت مې خشي نو لکه دنیا کې که ښه نه خدای خوار کړه نو خو همیشه به وال ټکول خو نو یا به ګداګرې ذلیل به خلک به سپکوي تحقیر به یې کوي که نه به کوي. صحیح تحقیر یعنی که فرد هغه دنیوي اعتبار سره کمزور شي نو فرد ذلیلوي او که قوم کمزور شي نو قوم ذلیلوي نه. صحیح اوس موږ ذلیله ولیو ځکه ساينس او ټیکنالوژي را سره نشته عصري ترقي را سره نشته نو په حیثیت د قوم په دنیا کې موږ ذلیله یو. صحیح وایو ځان ته آزاد خو آزاد نه یو. ان هذا القرآن یادی للتی اقوم ادي وجه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې المؤمن القوي خير واحب الى الله مضبوط مؤمن دا بهتر دی او د خدای ته ډیر خوش دی من المؤمن الضعيف د کمزوري مسلمان نه. فرد وی او که قوم وی فرد وی او که قوم وی نو فرد هم قوت والا پکار دی. څنګه قوت؟ عقیده قوي پکار ده عمل قوي پکار دی اخلاق و کریکٹر قوی پکار دی معیشت قوی پکار دے معاشرت قوی پکار دے سیاست قوی پکار دے فن و ٹیکنالوجی قوی پکار دا. صحیح پیغمبر علیہ السلام فرمائے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. قوی مومن دا بہتر دے او خدای ته ډیر خوښ دی د کمزوري مومن او د ضعیف مومن په بدله کې. خو پیغمبر علیہ السلام فرمائے فی کل خیر مومن که ضعیف هم نو بیا هم پکې خیر دی. کافر له په دبانې ترجیح نه ورکې کافر له په دبانې پرایورټي نه ورکې ځکه به نه ورکې د سره عقیده خو شته دا خو عقیده نشته د سره عقیده شته هغه سره عقیده هم نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ته به قوي کېږې څنګه قوت به څنګه حاصلې نو یې فرمایل احرص علی ما ينفعک تګودو کوه هغه شی طرف ته چې کوم تا دپاره نفع بخش دی. احرص غلا ما ينفعك تګودو کوه که فرد او که قوم که فرد او که قوم نو تګودو کوه هغه شی طرف ته چې کوم تا لپاره نفع بخش دی او شرعا جایز دی. واستعن بالله او خدای نه امداد غواړه ځکه بنیادي طور خو د مؤمن عقیده په چا باندې په الله باندې. ولا تعجز پیغمبر علیہ السلام فرمایي بزدل کېږه ما ولا تعجز هیسیټیشن مکوه چې یو شی باندې سوچو کو فرد او که جماعتي سوچ ته چې دا کار خو شرعاً جایز هم دی ما د پاره نفع بخش هم دی دې کې زه انویسټمنټ وکم کوي نه کم دا کار شروع کوم که شروع نه کم نو اوس ته په دې فکر کې لګیا ہے اوس دې شرچا کدا همیشه دا فکر کوي چې دې گاڑی کې به وګټم کو به نه ګټم ها دې بیا بزنس کوي شه ها خدا خو به همت کې بس وایخلا چلو تا وکړو سٹارټ کیږي او سٹارټ کیږي ٹک دے یس ٹیروں برابر دی انجن کے سغٹ پرابلم کو نشتا جسٹ گو اہیڈ. صحیح حضور علیہ السلام فرمائل چې احرص علی ما ينفعک تګودوک وړاندې شه هغه عمل ته چې کوم تا لپاره نفع بخش دی. واستعن بالله امداد چا نه غواړه الله نه. ولا تعجز بزدل کېږه ما کمزوري مخکاره کوه شا کوه ما نفع بخش کار ته مونږ اپورچونټي لوز کړه. پیغمبر علیہ السلام وی اپورچونټي
ملوث کوا اپرچونٹی اویل کا ولا تعجز وان اصابك شيء ها که ریزلٹ ادر وے اراؤنڈ راغے ستاره توقعات په عکس راغے نفع درته ملاو شو خساره درته وشوه نو پیغمبر اسلام فرمایي فقل ما شاء الله وما قدر پس دا عقیده ساته چې دغه د خدای مرضی و دغه د خدای فیصله و ما تر په نه حدا خو ته ودو صحیح کړو خو دغه د خدای مرضی و دغه د خدای فیصله و ولا تقل دا څه کله موایا لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا او کاش کمی دا څه کړم به بداس شيو او کمی دا څه کړم به بداس شيو فان لو تفتح باب الشیطان پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا د افدا کلمه چې استعماله د یو کار د کېدون بعد دا شیطان له ایکسس ورکیا و په ایمان باندې ډاکا چي چې دا سړی کمزور دی دا سړی سره دا کنفیوز سړی دی دا کمزور دی صحیح خو بس څه وشو نو جوړوا بل دا خدای فیصله وا جس گو ہے اس ماضی پر دوا مستقبل تک ہو رہا صحیح ماضی فرید خانہ ډېر قیمتي حدیث ته ژوند په جوړی څنګه آیا تھا بس دا یو حدیث ته دی باندې ژوند جوړی پیغمبر علیہ السلام پر یو حدیث ژوند جوړی إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين بشارت ورکي مؤمنان واغتا يعملون الصالحات چې عمل کوي د صالحات نو ګور موږ کوم نظام سیاسي اوه قرآن کریم د دې ماخذ دی قرآن کریم د دې اصل دی قرآن کریم د دې فاونټین هډ دی دا موږ چرته ناخلو د قرآن نو د پیغمبر تعلیماتونه دا سیستم چرته راوست د قرآن نو د پیغمبر تعلیماتونه نو الله تعالی فرمایي چې دا قرآن فالو کې دنیا کې به اسټیبلش شي او آخرت به هم آبادی دلته به اسټیبلش شي او آخرت به آباد وي او که قرآن ته دې شاکړه نو بیړه دې غر کده هم دلته هم ملته صحیح او ورسره الله تعالی دلالتن دا تعلیم مونږ تراکو چې یوازې دا باندې کې چې رب بس خدا آخرت فکر کې نور دنیا په لوګه به وخت لري صحیح د اوږي سړی دا خو مونږ مکروه امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی میں سعادت کی لکھی دا منظم مکروہی ځکه دې غریب دلته ولاړ امام پسې صحیح امام په خوږه आवाज باندې قرات ورو کړي دې په دې کې فکر نه دي چې خور تل ډوډۍ به یې کنه بھائی سبې د خوراک کنه ها ماشومان وسه خور دي کنه به خور دي صحیح نو ځا مونږ دې چې دې لګیا دی ولاړ امام پسې دې فکر مند په ډوډۍ کې فکر ولې څنګه کمزور سره دی صحیح نو کله دنیا اسټابلیش وا صحیح دنیا او فکر دینیو دنیا اسٹیبلش ہوا لیکن دنیا اسٹیبلش ہوا اور فکر دینی نو دے بھی موس کی حساب کتاب کہی یہ بھی مانتے کہ سکے حساب کتاب کہی کہ بینک آف امریکہ کے پتہ نہیں سے اکاؤنٹ کے 100 پیسے بھی دے بھی آپ بلغا مختی ابھی شرشات دوستان ڈھیر لگے گا دیکھنے ٹور خالق دوستان دی نه ګناه خو دې الله رجیږي چې تا پسې پټې شاوې په مخ وای درته په مخ چې وای ګناه نه رجیږي ګناه نور نه زیاتېږي چې کله زیاتېږي دشمنان زیاتېږي نو شریعت اسلامی کی یا د قرآن و سنت پرانا کی مسلمان د پاره دنیا او آخرت دواړه آبادول دي ما تاسو ته بل ویلو ابتدا کې چې شاه صاحب رحمت الله علیه د دنیا آبادی ته ارتفاع کوي او د آخرت آبادی ته اقتراب وي او شاه رحمت الله علیه فرمایي چې مسلمان د ارتفاع او د اقتراب د دواړو حامل وي دې په دنیا او آخرت دیو چې موږ دعا کوو چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به یو دعا کوله هر مانځنه بعد آلموست اللهم انی اعوذ بک من ان اكون ظالما او مظلوما خدای ز پناه غواړم ما ظالم کی من مظلوم کی خدای ز پناه غواړم تاسو هم دغه دعا کوئ همیشه چې خدای ز پناه غواړم ما ظالم کې هم ما مظلوم کې هم ما شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی چې سړی ظالم شي نو آخرت تباہی اچھی مظلوم دنیا تباہی چې سړی ظالم شي نو ظلمونه کې نو آخرت تباہ کیږي اچھی مظلوم نو دنیا تباہ ده بس خو یو بدل راځي پاک برکې بل بدل موټر تختولې بل بدل کومه باندې قبضه چولی ځکه مظلوم شوی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دعا کوله چې خدای ما ظالم هم کې ما مظلوم هم کې
که ظالم شم آخرت کې به رسوایم، که مظلوم شم دنیا کې به رسوایم. صحیح. حالانکه مونږ عزت غواړو چې خدای دنیا کې هم عزت راکړي، آخرت کې هم عزت راکړي. صحیح. دنیا کې هم عزت راکړي، آخرت کې هم عزت راکړي. خدای دنیا کې مبي عزت کړي، آخرت کې مبي عزت کړي. یو جامع دعا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې اللهم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. او الله تعالی زمون د ټولو معاملاتو انجام خکې، نتیجه خکې. اللهم احسن عاقبتنا فی پیغمبر علیه السلام په مختصر غو جمله ویله، سبحان الله، دومره جامع جمله به ویله. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها، یا الله تعالی په ټولو معاملاتو کې عاقبت مو خکې. واجرنا من خزي الدنيا، خدای دنیا کې هم د رسوایی نه بچ کې، وعذاب الاخره، او آخرت کې هم د عذاب نه بچ کې. هلته عذاب ډېره لوی رسوایی ده او دلته دا ډېره لوی رسوایی ده چې پلار کې په لار روانو کسانو د موټر واغسته. صحیح. او بل ورځ کور باندې ولا قبضه واچوله، او بل ورځ دلته په روډ باندې یو دوه پړقه ویستل، او بل دا خو رسوایی ده نه، تسلسل سره روانه ده. پیغمبر علیه السلام دی وجه چې خدای ما مظالم کې او مې مظلوم کې. نو دغه دعا کوي پښتو کې چې او الله ما مظالم کې مې مظلوم کې، او الله تعالی زما د ټولو معاملاتو انجام نیک کې، زما د ټولو معاملاتو انجام. بعض اوقات یعنی معاملات چې چلے په دې میل باندې تکلیف سړي باندې راشي خو چې نتیجه ښه. صحیح. یعنی فار ایگزامپل اوس حیات ته نو سامان راوړي د چاینا نه، نو په لاره کې بلا کړاک ورته کسټم طرف نه، ایکسایز طرف نه، فلان طرف نه، فلان طرف نه، داسې غریب په بد حال دی، خولې پرې روانې دي او چېرته د ټوپای راوکړه، چېرته د واسکټ روکشه. صحیح. خو چې اوس کله امریکې ته هغه سامان راورسو نو ګټه پکې یو فتوا وشوه، نو انجام یې ښه شو، نو دغه تکلیفونه هیر شي. اللهم ربنا احسن عاقبتنا، ځکه چې ژوند کې تکلیفونه خو به خامخا راځي. دری دنیا کسی بیغم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. صحیح. ان هذا القرآن تاکہ فردا قرآن یاد ہدایت ورکی للتی د ژوند هغه طریقې ته هغه لارې ته اقوم چې هغه ډېره پیلنسته. ويبشر المؤمنين الذين ابشارت ورکی مؤمنان واغتا يعملون الصالحات چې عمل کوي د نیکو ان لهم اجرا کبیرا چې دا غوی د پاره یو ډیر لوی اجر دی. وان الذين اتاکی سنا کسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان نساتي اخرت باندې اعتدنا لهم عذابا الیما تیار کړي دوی د پاره دردناک عذاب. نو مخکې آیت چې روان دی دیکھئے اللہ تعالی د کافر انسان نه شکایت کوي. د کافر انسان نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دوی له یره ورکړه چې دا کومه لار باندې روان یې دا د تباهۍ لار ده، دا کومه لار باندې روان یې دا د تباهۍ لار ده، عذاب در باندې را روان دی، عذاب. نو باید چې د دوی اصلاح شوی وي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به عذاب به کله راولي، ازر غوندې راوله کنه ډېر وخت تېر شو. داسې حرامیانو. سوره انفال نحوه پاره کې آیت نمبر 119 پیج وخیا یوصل یواتیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کله چې لوستې شي د کافرانو باندې آیتونه زمونږه. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کله چې لوستې شي د باندې آیتونه زمونږه قالوا نو دا کافران وای قد سمعنا. پیغمبر اسلام به دې ته دا خبر اوري، حضور اسلام به شروع شو نو دوی به قسم موږ واره د سړی یو خو تاسو ته لیکو سی ورته یو تاسو ته لیکو وامرده نو پیغمبر اسلام چې واره بیا دوی بیا سره لو نشاو کمونگو غوارو لقلنا مثل هذا مونگم دا سے خبر کولے شو مونگا کونا کنی داتا چی سوائے دا سے مونگم کولے شو ان هذا الا اساطیر الاولین ندے دا مگر کسی دروان دے خلق بس کسی دی تم کسی وائنو کسی مونگم بیانو لے شو پیغمبر علیہ السلام ورتے دا خدای الفاظو تا کسی ویل ٹیلز ویل افسانی ویل فکشن وی دا خو تاسو عذاب له دعوت ور کوئی عذاب در باندې راشي سبوشي
عذاب برا دوی خواه عذاب برا شي ویاو وَإِذْ قَالُوا آیات کا چه دویوی جرأتن جرأت کو خدای باندے خدای تے مسل سکارا کول اللہم وی او اللہ ان کان هذا هو الحق من عندک کدا محمد و دا قرآن علیہ السلام کدا حق وی رشتیا وستا جانبنا امونگے نمانو مونگے نمانو ادے مونگ تو عذاب بدر باندے راشی نبیات مونگ تا انتظار ولی کے فامتر علینا راؤور مونگ باندے حجارتا من السماء تجد آسماننا دبری اویتنا بعذاب علیم یا راول متدرداک عذاب تو پیغمبر علیہ السلام یا اللہ دا سنگ عجیب قوم دے زید عذاب دے روم سے دی بر شیطانتنا اگئی نور جورت کئی چی خدای دا عذاب راولی اس صحیح نوزد پیغمبر علیہ السلام تمنا دارو چی عذاب دی راشی خو یو ریزرویشن ہے وہ چی خدای دوی غواری بیا هم نرازی زم نو قارم چی عذاب پی راشی خود دوی غواری بیا هم نرازی نا اللہ تعالی وقت دا غی وجہ دا چی عذاب بولی نرازی وما کان اللہ اند اللہ تعالی لیغذبہون چی عذاب ورکی دوی لا وانت فیم زکت دوی کے موجودی نو چی سو پولی تیئے صداکار خو نکوم صداکار نکوم صحیح مانگا زمون کو وطن کے یو ضرب المثل لے وہ اسپیا کورشا چا د مخا صحیح ان بعض اوقات سړی یو سپی له احترام ورکوي ځکه دا سپی مالک خوښ وي دا سپی مالک نه الله تعالی فرمایي دا عذاب په ځکه نه راولم زما محبوب تب کې موجود دی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم من دے اللہ تعالی عذاب ورکون کے دویتا وهم يستغفرون فکدوی کی خلق موجود چی اغی استغفار وی اللہ نا بخن غواری نو اس پتہ لگے دا چی پا کمیونٹی کے لگنے کان خلقم موجودی چی اللہ تعالی نا بخن غواری یا اللہ تعالی منگا معاف کے خدای مونږ ته مغفرت وکړي یا الله مونږ ته عفو درگذر وکړي نو الله تعالی فرمایي کوم چې مجرمان وي هغه هم بچ ساتم د عذاب نه هغه هم بچ ساتم د نیکانو د وجه هغه هم د عذاب نه بچ ساتم واپس پر سبق ته نو الله تعالی دغه دوی دی دعا ته چې عذاب غواړي حالانکه دوی مسخره کوله دي شی کې سیریس نو دوی بس کو مسخره وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ او انسان غواری بِالشَّرِّ غذاب دعاءه بالخیر لکه څنګه غواری دے خیر وَكَانَ الْإِنسَانُ غَجُولًا ادے انسان فطری طور ډیر عجلت پسند ډیر عجله کوي په پرځ کې عجله کوي جیسے کہ ارز کې عجله کوي ګور په عذاب کې عجله کوي چې دا وکړه راځي وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ اوس دا دلیل د توحید دی وجعلنا اللیل امونگا گرزول د شپا ورځ آیتین دو ویزیبل نشانه عام سړی په پوریږي عام سړی پوریږي په شپا پر باندې کړه یعنی دا یو سمپل شی دی وجعلنا الليل والنهار آیتین فمحونا آیت اللیل مونږ تور کړی دا محو کړی مو د نشانی د شپې تور کړی مو دا نشپسی تورې وجعلنا آیت النهار اگر زول دمو نشانی دروازے مبصرتن شکار کون کی ان روخانا رسی روخانے لتبتغو دادے دا پارا چی تاسو طلب کئی فضلا من ربکو میرا بانی دا پروردگار پر دنیا رٹول نا غٹ کار کل کیگی ورس کی شپکی خو بازی خلق کارو نا کئی شپکی بازی خلق خوام خلق کل کار کئی دورزی لتبتغو فضلا من ربکم چی تاسو ولٹوئی طلب کئی مہربانی دے پروردگار پر ولتعلمو ادید پارا چی تاسو معلوم کئی عدد السنین شمار دے کلونو والحساب او کیلنڈر حساب مانا کیلنڈر مون کیلنڈر مرتب کو پس بانے پشپا و پروز بانے تاریخ بدل شا سوائیو تاریخ بدل شا نظمونگا تاریخ سار ڈان بریک سر بدلی گی سار دان بریک سره د دوی تاریخ په نیشو بدلیږي وکل انسان الزمناه اوس دا تخویف دی ترټ دی وارننګ دی الله تعالی ورکوي چې دا سکه او انسانا دا ګور ستا په غاړه کې اویزان دي خدي او کبد دي دا چرته دي ستا په غاړه کې اویزان معنا دا ده چې ستا د بدن کمپیوټر کې دا ارس فیټ شوی دی
تا بدن دا کم کمپیوټر چې د سهار نه تر ماښامه پورې ماښام نه سهار پورې چې کوم حرکات کې دا ټول پرنٹ کی هلته تاسو ویل در شاه صاحب رحمت الله علیه کتاب کې چپټر لیکلی باب ما جاء فی انطباع العمل و انعکاسه صحیح چې په لاس باندې کم حرکات کې دلته پرنٹ کیږي چې لا خپو باندې کم حرکات کې دا پرنٹ کیږي سترګو باندې کم نظرونه کې دا شو ته ګوره که بدو ته ګوره دلته پرنٹ کیږي او قیامت پر ورځ باندې الله تعالی دا کمپیوټر بٹن کلک کی نو هلته به ویني په سکرین باندې هلته به ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا الله تعالی فرمایي چې څه دې کړي هلته به ویني دا خو زه یوازې وم هېڅ څوک نو هلته نه هېڅ څوک نو اټومیټک کمپیوټر خو لګیا و فیډ کېدل بګینګ کېده څه کې دلته ورته څه وایي بک کول ستا ټول اعمال مونږ څه کول بک کول صحیح او دی الله تعالی فرمای چې اليوم نختم على سوره یاسین کې اليوم نختم على افواههم چې نن د قیامت پر ورځ موږ به دای خپل به زیب کو بس تبه نور څه نه وای وتكلمنا ايديهم لاس په خپل لګیای دغه دی لګیا دي لاوډ سپیکر باندې به आवाज راځي چې نو this right hand is doing so and so نو پکچر راځي او ور باندې ورنه کومنټری راځي یا سبحان الله چې پکچر راځي ورنه کومنټری راځي نو دوه شاهدان پکار دي مجرم د فار دوه شاهدان موجود دي یو پکچر دی بل ور سره رننګ کومنټری ده کامنټس وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون دغه خپل بلګي دا هم ټیسټیفای کوي چې ما دا کړی او الله تعالی بل ځای فرمایي سوره حمیم سجده کې وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا چې دا ارګنز پارټس اف باډي دا کله ټول اعمال خپل ټیسټیفای نو دا جواب ورته لما شهدتم علينا تاسو گواہی ولې وکړه تاسو ولې دا شی اډمټ کړ قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء ورته دا زمون په واسه باندې خو نو پورا نو الله تعالی کمپیوټر کلیک اوس موږ سٹاپ کول نه شو صحیح دا کمپیوټر خو بکیږي نه اوس ته به رواني تسلسل سره ټول اعمال بخي صحیح وکل انسان او هر انسان الزمناه من لازم کړي د سرا طائره پروانه ده طائر معنا پروانه نو دا د عدالت نه د محکمې نه دسنه د محکمې نه یا د شرطې نه یا د پولیس نه یا د استخبارات نه چې کوم سفینه او سمن راشي هغه ته په فارسی کې ورته پروانه وایي صحیح الله تعالی فرمایي دا ټول اعمال چې دا پروانه ده ستا په غاړه کې ژوند ده وکل انسان الزمنا او هر انسان مونږ لازم کړي د سرا یعنی لګولې مو د سرا طائر او پروانه د عمل ده فی عنق پسد ده کې ونخرج له یوم القیامه امون براو باسو د پارا پرواز د قیامت کتابن یو لیکل پرنٹ آؤٹ څه الله تعالی بس یو پرنٹ آؤٹ کمپیوټر باندې چې ستا پوره راو باسو آی آر ایس والا ریپورت سره راو باسم ها د ټیکس ریټرن ریپورټ راو باندې تا دنیا کې څه کړی دي نو بس دا چې کمپیوټر مستقبل لګي ته وینم ا دې کو پرنٹ آؤٹ راوځي دغه پرنٹ آؤٹ راوځي دا والا رستا شپته کال او یا کال کوم عمل چې خیر دی او که بد دی لګي کریډټ ډیبټ اوس په خپل کې سفر دم بتو مایه خیشرا څنګه دی باری کہ سپردم بتو مایه خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا تو اس لگیا کہ کریڈٹ تی راوزی کہ ڈیبٹ تی راوزی چې په سود کې کہ په زیان کې نفع کې کہ په نقصان کې اللہ تعالی فرمائی چې ونخرج له یوم القیامت راو باسو بدلا پرواز د قیامت کتابا یو پرنٹ آؤٹ یلقاہو دیکھو گورا یلقاو دے باغ فیس کئی گوری بورتا منشورن اغب اوپن پروتی نو دا سے پرنٹ آؤٹ تے چھ صفحات نیشتے پیجز نیشتے بس یو پرنٹ تے صحیح بل عرقم راڑو ندی بل دقا سے ورطا گوڑ یا سبحان اللہ دا خدا سے مائکرو رائٹنگ کی لکھ لے چھے ندے پر خود بل اللہ تعالیٰ فرمائے وجدو ما عملو حاضرہ وقالو ما لحاظ الكتاب سورہ کہف کے لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها چې سړی د خپل پرسنل ویب سایټ ته وګوري او پرسنل پرنٹ آؤٹ ته وګوري یا سبحان الله دا خو عجیبه پرنٹ آؤٹ دی ما لهذا الكتاب ما لهذا what a print out لا یغادر صغیرة ولا کبیرة it has never missed even a small minute action of mine چې شپې تیاره کې مې یو حرکت کړو هغه هم پکې ریکارډ دی
الله تعالی مو دې بچ ساتي، خدای مو دې عذاب نه بچ ساتي. واقعي سخت ورځ ده کنه ده. ونخرج له يوم القيامة كتابا راو باسو بدل پروز د قیامت باندې یو پرنٹ آؤٹ لیکلی یلقاهو چې دې باغې سره ملاویږي، یعنی فیس کړي دې منشورن پرانسته. منشور معنا اوپن، منشور معنا پرانسته اوپن obvious. اقرا کتابک اوس الله تعالی ورته وي اوس بعد اوقات خدا سی وي چې سړی لا سخت مت راشي خدای په خپل پويږي نه، دې په خپل پويږي نه، دې اکاونټنټ نه چې کریډټ او ډیبټ راو باسي. الله تعالی فرمایي الته بازار انسان کې خپل چپ لګوم، هر انسان کې بسو لګوم. دلته هم خلک هغه سی ډي والی هغه آی آر اس والا نو په خپل کمپیوټر کې نو خپل آی آر اس ریپورټ په خپل جوړ نه کی. صحیح. الله تعالی فرمایي مفتر کوم هغه سی ډي غانه الته زه مفتر کوم ډېر چارج نه کوم. صحیح. ها ناریا انسان کې یو سی ډي ولګي چې خپل آی آر اس راو باسا. یا سبحان الله ساجي په ټیکنیکل خبرې کوي الله تعالی. اقرا کتابک قل ولد من لامد کفا بنفسک اليوم کافی تفخبل نروزی غلیک آزان خپلبان حسیبا اکاؤنٹنٹ سی پی اے. حسیب مانا ہاں تفخبل نخ سی پی اے تا چا ضرورت نشتے 25 یا 30 ڈالر در سوکتے چارج کری. صحیح سیڈیم دل ما مفت درکلا اللہ طرح کوئی سیڈی بھی درکو مفت رکھو نا چک مفت درکو خپل خپل کریڈٹ اور ڈیبٹ رہو باسا چی یو ہیو ٹو پے اور یو ہیو ٹو ٹیک چیتا وہ پیمنٹ کے کسی سے باخلے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. ہاں سورہ کہف دے پسے دے بس دے پسی سورت چھ دے آیت رو بس. آیت نمبر 49 بلکہ 48 نہ 47 نہ والا 47 نہ والا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ او آغروز نُسَيِّرُ الْجِبَالَ چی منگو وارزو دا غرونا. نُسَيِّرُ الْجِبَالَ دا غرونا با دا سوال لکا گرد غبار نصير الجبال. او الله تعالی دا سه دوزي دا په پاکستان کې کوم ځای چې زلزلہ راغلی ده. صحیح. اره دې کوم سنټر چې کوم ځای نه شروع شوی ده دې سنټر چې کوم ځای نه شروع شوی ده د دوه غرونو د میز نه چې کوم دی ورته څه سنټر وي ورته اپی سنټر. یس ناغه اپی سنټر ناغه باندې بل ریپورت کته جورنالستان ته دیولتا نو جورنالستان وای چې دا بالکل لکه دا پمبچ ننداف کې لکه دا پمبچ ننداف دغه څه ننداف شوی ده. صحیح. او قرآن کریم کې چې الله تعالی د قیامت د دې غرونو الوزر ذکر کوي نو فرمایي کله عین المنفوش دا په شان د نداب شوی پمبي وي. څنګه به په شان د نداب شوی نغه وي بالکل داسې لکه دا نداب شوی پمبني تاسو پمبوي لکه نداب شوی پمب داسې رزره کوي. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ او آغروز نُسَيِّرُ الْجِبَالَ چه مونگ بالوزو غرونا و تر الارض وینی با تزمکا بارزتن فلیٹ. تزمکا بسنگے فلیٹ بھئی دیکھ با اس کتوالے پورتوالے نہیں ہموارا بھئی. وحشرنا مونگ بخلق راجمکو فلم نغادر منهم اخدن مونگ رستو نپرید دوی کیسی او کس چپلانے نشتے. He cannot come today. نہیں کہ ناٹ کم ٹوڈے پاکہ مسئلہ نشتا 100% ٹوڈ انسانان با اللہ تعالیٰ وی مراجمہ کو. وَغُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ ادوی بڑوانے سے پروردگار تا تصفن ان روز ان رینکس پقطاروں کی لائنز کی. لَقَدْ جِئْتُمُونَا اللہ تعالیٰ بورتا ہوئی
لقد جئتمونا تاسو راغلی ماتا کما خلقناکم آغا طریقے سرا لکا سنچ ما پیدا کرے ہوئے پڑنبی ظلبانے بل زغمتم بلکستاسو خیال داو اللہ نجعل لکم موعدا چی منگ بہرگستاسو لحسیو ٹائم مقرر لکو دو بیا جون لپارا. تاس دنیا کی دا عقیدہ نوا چی منگ تو بیا جون ملاوی گی. ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے ماغا شان میں پیدا کرے لکا سنگا چی میں پڑنبی پیدا کری ہوئے. ووضع الكتاب تاس دفتر وائی ورطا ووضع الكتاب دفتر بولا گولشی فتر المجرمین محکمہ بولا گولشی. دفتر بولا گولشی مانا سا محکمہ بشروشی حساب کتاب بشروشی. ووضع الكتاب محکمہ بشروشی منگو کورٹ پروسیڈنگ سجل بوشی کورٹ پروسیڈنگ بشروشی. فتر المجرمین آوین بتکریمین الخلق مشفقین یریدن کی بے مما داشینا پیچ دا کوٹو محکمہ کی دی ویقولون دویبوی یا ویلتنا ہائے ہلاک شو ہائے ہلاک شو او مائی ڈیتھ او مائی گاڈ نا او مائی ڈیتھ یا ویلتنا مال حاضر کتاب دا خواجی بغندے ریکارڈ دے لا یغادر صغیرتن چی دان پری دے نید پری خودے صغیرتن یو ورکوٹ عمل ولا کبیرتن انلو عمل اللہ سام اگر غون کاؤنٹ کئی دا کاؤنٹنگ شروع دے ادھی کاؤنٹنگ خدا مینوٹ سی ہم نے پری دی صحیح یعنی 0.001 0.001 دوبارہ مینوٹ سی اغم کاؤنٹ کئی وقمال حاضر دا خواجیب محکمہ دا یعنی دنیا محکمہ کو بلا چیزنا اگنور کی بلا چیزنا سو کی اگنور کی چلا سیکشن ڈراپ کا دا آرٹیکلم ڈراپ کا دا جرم ہوتے ڈراپ کا دا جرم it does not constitute التقوى اللہ تعالی هو اذا minute شیم constitute it constitutes something. مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا صام اگر کاؤنٹ کئیے ووجدوا ما عملوا حاضرا ادیب عمومی آغا عمل چدوے کرے حاضر بے عمومی ولا يظلم ربك احدا ظلم نکئی پروردگار تا پہچا باندے نوزدغ عمل نما چکر اللہ اس کو ورطا ورکریشن واپس پل سبق طرف سے چه اقرا کتابک قل ولا دا پرسنل ریکارڈ دے کفا بنفسک اليوم کافی تپخپلن رزغلے کازان قلبان حسیبا حساب کو ان کے من اہتدا فإنما چاچے ہدایت مندیو نو خبر دادا ہدایت مندیو خپل فائدے دپارا ومن ظلا سوچ گمراش فإنما خبر دادا یزل غلیا گمراہی پریوزی دبانے ولا تذرو وازرتو وزر اخرى او نشی بارا ولے نشی اوچتا ولے یو اوچتا ان کے بوجھ او بردن دا بلچا نو قیامت پورز باندے سوک دیو بل بردن نشی اوچتا ولے سورہ زمر بلکہ اور سورہ یونس یہ لسم پارا کے بھائی دو سوا یونس بالکل سورت آخر فلاسی آیت نمبر یہ سلط قلت اوایا او پیغمبر آیا ایوہ الناس خلقو قد جاکم الحق من ربکم تاکہ سر راغلیتا سرشتیا حق ریالٹی فیکٹ من ربکم جانب در افساسنا فمن اعتدا پسوچ ہدایت ممی فانما خبر دادا یا تدیل نفسے چاگہ ہدایت ممی ذاق پل پارا ومن ظلا فانما یذل غلیہا او سوچ گمراہ کی گی نو خبر دادا چو وہ بعد گناہ پریوزی پاغبان لے وما انا غلیکم بے وکیل پیغمبر ہوئے زمان کار دارے جتاس تا شیک کنوے کم زمان کار دا سے دانے جتاسو کنورٹ کم وما انا غلیکم بے وکیل دا زمان ڈیوٹی دا جتاسو کنورٹ کم زمان ڈیوٹی دارا چی پیغام در کنوے کم بس زمان کنوے کم تو دانی حساب کمو بیشرا اگر شعر یا سارا سپردم بتو ما یہ خیشرا تو دانی حساب
کم و بیشرا. نو اوس ته ورشه سوره زمر ته. Let me find out. زمر کې لیکل نه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. سوئی آیت ہاں سورہ فاتر دے زمر دے فاتر سورہ فاتر ددینہ مخ کے دے دے یاسین هم مخ کے دے پیدا ہو آیت نمبر 38 آیت نمبر 38 ولا تزر وازرة وزر اخرى پیدا مکو ولا تزر نشی باراولے وازرة یو باراول کے وزر اخرى برڈن دا بلچا نوال تو سوچا دا سنشی ویدے چی میں ہیلپ یو یا پلیز ہیلپ می آؤٹ ما سر لگ برڈن والا ما بانے بوجھ زیادتے وَإِن تَدْعُ مُسْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا اگر کا دعوت ورکی ریکویسٹ کی مسقلتن یو اوور برڈن شوے مسقلہ مانا اوور برڈن سڑے یو اوور برڈن سڑے الى حملها برڈن قلت لا يحمل منه شيء نبشی بارا ولدن حصو کسے ولو کان ذا قربا اگر چہ دا خپل رشتہ دار ولینی صحیح نو خاون د خد برڈن نشي غستے شذا د خاون برڈن نشي غستے رور د رور برڈن نشي غستے پلار د زوی نشي غستے زوی د پلار نشي غستے مور د لور نشي غستے لور د مور نشي غستے صحیح سورہ المعارج یو کم دیر سپارہ کے لئے پیدا مکو آیت نمبر شپگنے والا انہم تاکہ سردا کافران یرونو بعیدن دای خیال کئی دا قیامت چی دیر لرے دا عقلنا چی دا قیامت راتلل او بیا جون ملاویدل دا دا عقلنا دیر لرے خبر امکان نشتا ونراو قریبا امونگوینو دا دیر نزدے چی بس نزدے را روان دے دا بکل رازی یوم تکون السماو دا پا آغا و رزبان لے چی اسمان دا سے یعنی دور یو عظیم ایکسیڈنٹ بوشی چی دا اسمان با دا سے سٹکی سوزیدلی تورا ماده بتی جوڑش لکه چی دا سیڈز نا تیل اوبا سے آئل اوبا سے او دا آئل پا ویخ کے اگا خطا کینی سچے کی یو تکا تورا خطای ناغا سٹکی ہوئی تورا ہوئی سٹکی ہوئی او تورا ہوئی زبطاتے ہو کیسٹ در کوم سی ڈی تاغین سی ڈی گانے جوڑا کا دا یو سائنٹیفک ریسرچ پا دے قرآن بانی شوئر پا دی سیزنو مانے چی دا با سنگ عمل کی جی نوالتا غی خی اگا پروسس سی ڈی کیا پروسس خی یوم تکون السماو کالمول دا آغا ورز دا چی آسمان بشی پشان دا خط دا آئل و تکون الجبالو اشی بغرونا کالغین پشان دا نداف شوی پنبے سنگا پشان دا ریزا ریزا شوی ولا يسأل حمیم حمیما اتپوز بنشی کولے او دوست دا بل دوست اسی دوست نا دا روٹین کی چی منگا یو بلتو how are you doing آغا دوست چی تا دا پارا ملے دو تم تیار دے اگی تا حمیم ہوئی سوئی ورطا بچے خبر مکوا ولا يسأل حمیم حمیما
تپوس بنشی کولے یو قلبی دوست دا بل قلبی دوست نا ہاں چی how are you doing today may I help you اللہ تعالی دا قیامت دا سے عجیب رض دا سوک یو بل تپوس نشی کولے نو سی او ریزرویشن سے انترا دی چی ذکر با تپوس نشی کولے چی یو بل بوینی نا پا عربونو کربونو انسانان دی اللہ تعالی وی نا اگا دمرا لوی رض دا چی سلزل با یو بل وینی یو بسرونا ام دوی بخودیشی یو بلتا خو بیا ون تپوس نشی کولے بولے دا ہر یو سڑی پرسنل انوالمنٹ دمرا زیاد تے چی اگر سر ٹائم گیشتے چانا تپوسو کی چی may I help you یا how are you doing today یود المجرمو مجرمو کرمینل سڑے بغوارے کدے فیدیہ کے ورکورشی دا آزاد دنگروز بدلکے بے بنی زامن او اولاد پل یو سڑے بدا وشکئی چی کدا سے ہوشی چی زما ټول اولاد خدای قبول کی او جہنم تے بولی او ما بچ کی حالانکہ دغه اولاد د پاره خودل ته مونږ لګي ځان له جهنم غټو کني غټو د قیامت پر ورځ باندې دغه پلار لګي به بدا وش کوي چې اوف یا الله کله جهنم بدما بدل کې د اولاد دی وته نو کله بچو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه کدے بدل کې ورکول شي د عذاب د دروازه اولاد پر وصاحبتی یا سبحان الله دا یو لوی مصیبت ده صحیح او که هنی ورکولی شي یو نو هنی خاون به دا غواړي چې که زه بچ شوم زما دا ښځه یې بوتله نه خوئ دې خو دلته په عذاب کې اخته کړی دلته وصاحبته اشد خبره واخې ارور ده وفصیلته التي تويه وفصیلته التي فصیله دا قبیله ته وایي بیا خصوصا د عربو نظام زمونږ د پښتنو په شان ټرایبل و زمونږ د پښتنو په شان مونږ د خپل ټرایب دپاره روا او ناروا ارڅه کوو که نه کوو وایي که روا او ناروا یعنې مثلا یو څه ځای چې زیاتی وشي زه بیا هلته کې انتظام نشم کولی که زه مولا یم او که هر څه یم بیا د غیرت مسله وي بیا صحیح د غیرت مسله وي زما اوس د ایمو مسله ده صحیح ده نو خو زه بیا دې ته نه کوم بهی دا یوسف زی زما دا کزن چې دی دلته خدای بې خو به زیاتی دی کوي زیاتی دیکھ نہ هغه سړي بلډ هیجان شروع کی هغه بلډ اریټیشن شروع کی سړی اب مولا او نیو کې ټول بیا اخته څنګه څه فلا خانه خو الله تعالی فرمایي د قیامت داسې ورځ چې بلډ به اریټیشن نه کوي بلډ دومره کول ډاون شوی دی چې دا سړی به غواړي که دا ټوله قبیله زما بوتله جهنم ته خو چې زه بچ شم ومن فی الارض جمیعا او هغه څوک چې زمکې دي که دا ټول بدله کې ورکولی شم ثم ینجیه خو چې دله نجات ورکړي الله وایي کلا قطعنا کلا قطعنا انها لظا دا وګوره یو داسې اور دی چې خالص سر شغلی ده سموک پکې نشته سموک پکې نشته نو اسما وای چې یو بل نه برډن شتول خو سکے یو سړی به دا غواړي چې زما د دې برډن بدل کړه دا ټول جهنم ته لاړل سوره النازعات د 13 پاره دویم سورت پہ سورہ عبس درہم سورت پہ نازعات پسے آیت نمبر 3 فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پیدا مکو چکل راشی اگر دیر سخت ہوتے سپرسانک ساؤنڈ اگر ٹرمپٹ چی اسرافیلی بلوکی داغی دا سے تیز آواز دے کرخت آواز دے صحیح دیو جا اللہ تعالیٰ صواخہ ہوئے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ کلچ راشی اگر دیر تیز آواز دا بکمر وزی یوم یفر المرء دا آغا ورز دا چی یو بند بتیخت کئی مند بوئی من اخی دا روح پلنا و امہی دا مور پلنا و ابی دا پلار پلنا و صاحبتی دا خزخ پلنا و بنی دا اولاد پلنا لکل امرئ منهم یوم ایزن شان یغنی ہر یو شخص دا پارا پا دا ورز بان یو دا سی انوالمنٹ تے چی دیر بلچانا نا خبر دے و نتیزان خبری دیر بلچانا ہاں زمون پختو کې ضرب المثل غالبا تاسو پختو کې مومي وې ځان چې په ضرور شي بیا نه پوزوي نه په ضرور شي ځان چې په ضرور شي نه پوزوي نه په داخل ځان په ضرور نه موږ د اولاد د پر ټول ناروا کوو چې په سر کې راشي سړی وې درود وې سر خوې او د خدای ما بچ کی
الله تعالی فرمایي چې دلته ولې ځان تبا کوي خدای خوار کړه. نو واپس خپل سبق ته چې ولا تذر وازرة وزر اخرى نشي بارولې یو بارونکې وزر اخرى بوج او برډن د بلچا وما كنا مغذبين ان يمونغ عذاب ورکونکې اس قوم لا حتى نبعث رسولا مگر بعد دې چې اوليګو ورته مونږ پیغمبر. نو الله تعالی دغه یو مسله ولیکي چې الله تعالی په کفر باندې کله کافرانو نه تبا کوي، په کفر کله کافرانو نه تبا کوي، خو چې کله یو قوم د اهل دل زړه دردی نو بیا خدای معاف کوي نه. کله چې یو الله والا اهل دل معنا الله والا بنده چې دا غزړو دردی نو بیا که مسلمان یو خدای نه معاف کوي. نو دې وجه الله تعالی په کفر کافران تبارک هو چې پیغمبر ورته اولېګو او هغه پیغمبر دومره ډیر او دردو صحیح چې هغه ډیر دل ازرده شو نو بیا الله تعالی قومونه تحت تاراج کړ تباہ او برباد کړ. مولانا وایي فریدہ مولانا روم فرمائی کہ ہیچ قوم میرا خدا رسوا نہ کرد، ہیچ قوم میرا خدا رسوا نہ کرد تا دلے صاحب دلے نایت بدرد. یو قوم خدای ترغی ذلیل کړه نه دی تر څو پورې چې د صاحب دل زړه نه دردولې، خو چې کله صاحب دل زړه دردېږي بیا الله تعالی معاف کوي. دوه قسم مخلوق داسې دی چې د هغې خلاف الله تعالی وار ډکلیر کوي، اعلان جنگ کوي. یو سودخور سره الله تعالی فرمای فاذنوا بحرب من الله، او دیم حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمای من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحق. الله تعالی وای څوک چې زما یو دوست سره الله والا سره دشمنی شروع کی زه د خلاف اعلان جنگ کوم. نو زه چا داسې وخت چې خدای سره جنگي نشته، نه د خدای خلاف نه ګوریلا وار کی نه اسلحه ور سره جنگ کیږي، هیڅ نه ور سره کمانډو وار کی هیڅ ور سره نه کیږي، خو بس تباہ وي. وما كنا مغذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا كلچ مونږ غواړو ان نهلك قريه چې هلاکو یو علاقه یو وطن یو شهر امرنا مترفیا نو مونږ زړه کې واچو، امرنا معنا زړه کې واچو، مونږ زړه کې واچو مترفیا مترفین داغه. نو مترف هغه چاته وای چې د دنیا ټول آسایش او سہولیات وسره مالدار خلک، څوک مالدار خلق. امرنا مترفیا مونږ زړه کې واچو داغه د رئیسانو ففسقوا فيها غي بدماشي او فسق شو کی هغه وطن کې فحق علی القول ثابت یې وې باندې فیصله د الله فدمرنا تدمیرا مونږ رزه کدا مکمل طور وکم الکنا. نو صلی الله تعالی فرمایي دا ګوره صرف خبره نکوم، you should look into the history. وکم آلکنا اسمر دیر حلاک کرو مونگا من القرون امتنا من بعد نوح دنو علیہ السلام نبعد. دنو علیہ السلام دا اس دا یو ریزرویشن نازی چاہتا چی سزا ورکی دا خلاف پروف بکار دی، گواہی سوک کئی، ہاں ٹیسٹیفائی کئی سوک ڈاکومنٹس کم. اللہ تعالیٰ فرمائی زما قانون کے ودا شیشتا چی اگر کی مطر گواہ ضرورت ذکر نہیں سے زفار سے پوئے گا. وکفا بربکا کافی در ربستا بذنوب عباد پا گناہون دا بندگانو خپلوبان خبیرن خبردار بصیرن اواج کے ان کے. اللہ تعالیٰ فرمائی زفا خپلد امتون خبرم زکم تبا کرل تاسونم خبرم کپاغ اللہ روانی جب تاسون تبا کی گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار، فالله خير حافظا وارحم الراحمين.